الرحمن الرحيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. دا نوے باب بل شروع شو، نوے باب دی عنوان بدل شو، موضوع وی په خبرو کې بناوټ کول، په خبرو کې بناوټ کول دا مکروه دی. دغه شانتي دا وخکی او خلا ډیر وازول په خبرو کې مکروه دي، او په زور ځان د فصاحت والا ښکارا کول دا مکروه دي. عام خلکو سره په داسې الفاظو کې گفتگو کول چې عام خلک د هغه الفاظو سره بلد ني. ځینې کسان انګریزي ویلي که نه، نو هغه ساده مور ساده پلار او عام ساده کس سره هم د انګریزۍ ټکي وایي، نو داسې کول مکروه دي، ځکه پې پوهېږي نه په مقصد که نه زه څه ویم. او دغه شانتې د اعراب باریکیانې بیانول عامو خلکو ته، یو خو طالب علماني عالماني په اعراب باندې پوهېږي، په دې زور زیر باندې هغوی سره که دا خبرې کېږي او خو د هغوی علمیت ورسره نور هم زیاتېږي، سیوا کېږي، خو عامو خلکو سره داسې قسمه خبرې کول چې هغه د هغوی دپاره نامانوس الفاظ دي، نابلد الفاظ دي، داسې گفتگو کول مکروه دي، منع دي. 1936 نمبر حدیث مبارک دی، 1736 نمبر. په دې حدیث مبارک کې د تکلف نه د ځان ساتلو حکم دی، چې تکلف نه به ځان ساتي، بناوټ ني، خصوصا په خبرو کې چې څنګه د چا د خبرو اندازي که نه، بس هغه شانتي لکه د چا نقل کول، د چا پیښې کول. عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، زمونږ سردار سیدنا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث شریف روایت دی. الله پاک دې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. ان النبي صلی الله تعالی علیه وسلم قال، چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون، هلک المتنطعون. مبالغه او تکلف نه کار اخیستونکي خلک هلاک شو، مبالغه او تکلف نه کار اخیستونکي خلک هلاک شو، مبالغه او تکلف نه کار اخیستونکي خلک هلاک شو. قالها ثلاثا، نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا خبرات 3 پیرې ارشاد فرمایل. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کتاب العلم باب هلک المتنطعون کې ذکر کړی دی. المتنطعون المبالغون فی الامور، وی متنطعون هغه خلکو ته وایي چې په کار کې مبالغه کوي. مونږ پښتو کې څه وایو، ډېر پالش مالش کوي په خبرو کې، بناوټي خبرې کوي، یو د سړي خپل یو دغه که نه اندازي، او یو په زور یو انداز جوړوي. نو داسې کسان د هلاکت باعث وګرځولو، او نبی علیه صلات وسلام یو قسم لا دې خلکو ته د هلاکت خیریه موکي. او علامه ابن اثیر رحمت الله علیه ورکي یو بله خبره هم کړې ده، د حدیثو شارح دی، د حدیثو عالم دی، هغوی وایي په خبرو کې گهرایي اختیارول، ډېرې ژورې او ډوبې خبرې کول چې عام کس په هغې باندې نه پوهېږي. ځینې وخت کې یو کلام داسې وي که نه چې هغه ډېر گهرایۍ باندې بنایي، یو نیم کس په هغې باندې رسي، تعلیم والا علم والا، او عام خلک په داسې ژورو خبرو نه پوهېږي. تاسو به کتلي بعضې کله داسې یو عالم ژور بیان شروع کړي، نو هغه زموږ د سرونو د پاسه تېرېږي چې دا څه وایي، بور شو. هغه خو خیر هغه مجلس کې د علماو طلباو دپاره کوي،
نو گهرایی اختیارول، غلو اختیارول. او دا شانتي یو بل ټکی هم پکې راځي دی کی ځینې کس قصدن دا خبره داسې خوري ته به پې نه پوهېږي، بس د الک لاندې د ژبې لاندې څه کوي ماتی یې شخوند پې وایي، نو په خبره بیا نه پوهېږي، وقفې ورکې کوي دا اړه دله ستړی کي. نو دغه خلک هم په دې کې داخل دي. مطلب دا دی دا مونږ او تاسو ته نبي پاک صلی الله علیه وسلم د خبرو کولو طریقه وښوله. زمونږ داسې ښکلی مکمل دین دی که نه چې په دې کې مونږ ته هر څه ښودلی شوي دي. نو ګوره دا دی د خبرو طریقه هم پکې راغله چې خبرې به څنګه کوم، بس چې خدای راله کوم انداز راکړی دی که نه د چا نقل به نه کوم، مال خدای خپل انداز راکړی دی، په هغه انداز کې به خبرې کوم. او کوشش به مې دا وي چې ساده خبرې چې کوم مخاطب زه پوهول غواړم که نه زما څنګه مخاطب وي چې د هغه د ذهني سطحې مطابق خبره وکړم. نو په دې کې دغه ملګرو دپاره هم دغه رالو دا هدایت او تعلیم او تربیت رالو چې کوم دوه ټکي انګریزي زده کړي نو هغه هر چا سره بیا د انګریزي ټکي وایي، ساده کس سره زمیندار سره نو هغه پې نه پوهېږي. بیا مطلب دا د خبره به انداز هم داسې وي، الفاظ به هم داسې وي چې مخکې پې زر پوه شي. یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام.